الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یونٹ نمبر 2 من ختم کړل او دریم نمبر یونٹ شروع کو photosynthesis and respiration in plant. ها ګوره دا د ټولو ناول من سره photosynthesis دی هغه زموږ سره سره Animal used prefer food. Animals کوم دي زناور هغه تیار خوراک چې هغه استعمالي while plants prefer food in their leaves through a process called photosynthesis. جبکې بوټي چې دي دوی خپل خوراک په پاڼو کې تیاري دی یو عمل پسې راوندي چې هغه ته photosynthesis ویل کېږي. په اردو کې ته موږ زیاتالي پیو. Similarly, all living things get energy from the food through a process called respiration. او دا قشن ته کې ټول جاندار چې دي د خپل انرژي د خوراک نه د یو عمل په ذریعہ باندې اصلي چې هغه عمل ته respiration ویل کېږي، عملي تنفس. نو زمونږ د دې چپټر نوم هم دا دی photosynthesis او respiration. نو photosynthesis څه ته ویل کېږي؟ کله چې بوټي په پاڼو کې خپل خوراک تیاروي نو دغه ته موږ photosynthesis وایو. او respiration چې کله جاندار چې کوم دي living things هغه د خوراک نه خپل انرژي اصلي نو دغه عمل ته موږ respiration وایو. ښه ټاپک زمونږ د internal structure of leaf. اوس internal structure of leaf چې دی هغه څه دی؟ د پاڼې د نننې ساخت موږ سره څه دی؟ د پاڼې د نننې ساخت بناوټ څنګه دی چې دا پاڼه دننه زموږ سره څنګه جوړه ده؟ In previous grades په مخکینی کلاسونو کې you have learned about the structure of a leaf in terms of its shape and venation. وی مخکینی کلاسونو کې تاسو به د پاڼې د structure د ساخت په باره کې مطالعه کړي په اصطلاح د هغې د شیپ او د وینیشن، د هغې د شیپ او د شکل او د هغې وینیشن چې کوم دی رګونو په باره کې چې د پاڼې شکل څنګه دی او د هغې باندې وینیشن څنګه دی، په هغې باندې رګونه څنګه تللي. Now you will learn about its internal structure. نو اوس په تاسو د دغه پاڼې د internal structure په باره کې به وایئ چې د پاڼې اوس دننی ساخت څنګه دی. تاسو بهرنی ساخت شکل لیدلی و چې پاڼه بهر نه موږ ته څنګه ښکاري، نو اوس موږ دا زده کوو چې پاڼه پکې څنګه ده، د دې پکې څنګه کار دی. If a thin transverse section of a leaf is observed through a microscope. وایي که چېرته تاسو یو نری کاږه واږه حصه د پاڼې د هغې ابزرویشن وکړئ، هغې مشاهده وکړئ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې. مطلب دا چې مایکروسکوپ باندې تاسو د پاڼې یو حصه چې دی هغه وګورئ. It has the following 3 main layers of tissues. نو تاسو په دې کې څه بیا مومئ؟ په دې کې به تاسو 3 غټ layer of tissue چې هغه به بیا مومئ چې په دې کې 3 layer دي. د ټیشو چې دی په دې پاڼې کې 3 layer دي کله چې موږ دا په مایکروسکوپ باندې وګورو. او زموږ سره دا 3 layer څه دي؟ د ټولو نه اولنی layer زموږ سره دی epidermis. Epidermis is the outermost layer. epidermis اوس زموږ سره چې دی دا د ټولو نه بهرنی یو layer دی، بهرنی یو پرده ده that covers the upper and lower surfaces of the leaf. کوم چې د پاڼې لپاسنۍ او لاندنۍ سطح چې ده هغه پټوي، هغه کور کوي. The cells of this tissue are closely packed. او د دې cells چې کوم دي هغه closely packed دي، هغه یو بل ته بالکل نږدې دي. دا cells چې کوم دي دا بالکل یو بل ته نږدې دي. The upper surface of leaf is called upper epidermis. لپاسنۍ حصه چې ده د پاڼې هغې ته upper epidermis ویل کېږي، لپاسنۍ epidermis. While its lower surface is called lower epidermis. او د دې لاندنۍ سطحې ته lower epidermis ویل کېږي، لاندنۍ epidermis. ګورئ دا زموږ سره اپر اپیډرمس دی، لپاسنۍ او سیلز چې کوم دی بالکل کلوزلی پیک دي او لپاسنۍ سطح چې د هغه یې کور کړله. او دا لاندې چې کوم زیړ زیړ تاسو ته ښکاري نو دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره لوور اپیډرمس دی، کوم چې لاندنۍ سطح چې د هغه یې کور کړله او سیلز د دې یو بل ته بالکل نږدې. The lower epidermis has some small pores called stomata. او لوور اپیډرمس چې دی په دې کې څه واړه واړه سوري دي چې هغې ته سټومیټا ویلی کېږي. which help in the exchange of gases. د کوم کار چې کوم دی exchange of gases دی، د ګیسونو تبادله ده، د ګیسونو تبادله کوي زموږ سره. ښه نو دا زموږ سره لوور اپیډرمس دی. نو په دې کې څه دی؟ په دې کې سمال پورز دي، په دې کې واړه واړه سوري دي چې هغې ته سټومیټا ویلی کېږي. یو ته سټوما ویلی کېږي او ډېر ته سټومیټا ویلی کېږي. نو دا په دې لاندې په دې لوور سیکشن کې چې دی په دای کې دا موجود دي او د دې کار چې ایکسچینج اف ګیسز دی، د ګیسونو تبادله کوي.
ګیسونه چې دی هغه په دې کې ځي راځي لکه کاربن ډای اکساید او اکسیجن چې شو نو دا دواړه د دې تبادله په دې کېږي دا په دې سټومیټا کې په دې سټوما کې چې کوم پورز دي په دې کې دا ځي راځي. دویم لیر زموږ سره دی میزوفیل. میزوفیل از د ټیشو. نو میزوفیل چې دی زموږ سره هغه ټیشو دی which lies between the upper and lower epidermis کوم چې د upper او د lower epidermis په منځ کې دي. لپاسنی epidermis چې کوم دی او لاندینی epidermis د هغې په منځ کې زموږ سره دا واقع دی. دا زموږ سره څه دی میزوفیل دی د upper epidermis او د lower epidermis په منځ کې دا چې کوم دی دا څه دی دا زموږ سره میزوفیل ټیشو دی. دا موږ سره upper epidermis دی او د lower epidermis دی د دې په منځ کې چې کوم دا green color راښکاري نو دا زموږ سره میزوفیل ټیشو دی. It contain photosynthetic green pigment called chlorophyll او دا مشتمل دی photosynthetic green pigment چې کوم دی photosynthesis چې کوم کوي کوم green pigment کوم شین رنګ دی هغې ته ویل کېږي کلوروفیل. نو دا کلوروفیل په دې میزوفیل سیل کې موجود دی. نو دا میزوفیل په څه باندې مشتمل دی په کلوروفیل باندې مشتمل دی او کلوروفیل موږ سره دا green pigment کوي کوم چې په photosynthesis کې کار کوي. دریم نمبر لی زموږ سره دی کنډکټینګ ټیشو. کنډکټینګ ټیشو چې هغې ته ټرانسپورټیشن ټیشو ته هم ویلی کېږي زایلم او فلویم ټیشو هغې ته هم ویلی کېږي. It lies at the center of mesophyll tissue. نو اوس دا په څه ځای کې موجود دي دا په پاڼه کې په سنټر کې موجود دي. د میزوفیل ټیشو چې دی د هغې په سنټر کې دی د هغې په منځ کې موجود دي. نو دا ګورئ دا موږ سره په څه ځای کې موجود دي دا موږ سره په سنټر کې موجود دا زایلم او فلویم چې کوم دي کوم نه نو دا زموږ سره کنډکټینګ ټیشو دي. نو دلته زموږ سره دا میزوفیل ټیشو دي دا میزوفیل ټیشو دي لپاسه اپر اپیډرمس دی او لاندې لوور اپیډرمس دی. نو د دې په منځ کې دا چې دی دا کنډکټینګ ټیشو دي دا زموږ سره زایلم او فلویم ټیشو دي. It consists of conducting tissue. نو دا په څه باندې مشتمل دی دا په conducting tissue باندې مشتمل دی چې هغه زموږ سره څه دی زایلم اینډ فلویم چې یو زایلم دی او بل فلویم دی. زایلم transports water and salts from the roots to upper parts of the plant. اوس د زایلم کار څه دی نو زایلم چې دا ترانسپورټ کوي دا ترسیل کوي د واټر د اوبو اینډ سالټس او د نمکیاتو فرام د روټس د زیلو نه to upper parts of the plant د پلانټ اپر پارټ بهرنۍ حصې ته. د زایلم کار زموږ سره څه شو زایلم چې دا موږ سره اوبه او نمکیات چې کوم دي د زیلو نه د بوټي له پاسنۍ حصې ته رسوي. while phloem transports food from the leaves to other parts of the plant. जबकि फ्लोएम چې کوم دی دا چل کوي دا ترانسپورټ کوي دا ترسیل کوي د څه شي د خوراکو فرام د لیوز د پاڼو نه ټو ادر پارټس اف د پلانټ د پلانټ نورو حصو ته. نو د فلویم کار څه شو د فلویم کار زموږ سره دا شو چې فلویم چې کوم دی د فوډ ترسیل کوي د فوډ چې دی هغه رسوي د څه نه د پاڼو نه پاڼو کې چې کوم خوراک تیارېږي نو دا خوراک فلویم د بوټي نورو حصو ته چې دی هغه رسوي نو دا زموږ سره د فلویم کار شو. نو دا لیر چې کوم دی دا زموږ سره د زایلم او د فلویم لیر دی کوم چې د میزوفیل ټیشو په منځ کې موجود دی د اپر اپیډرمس او د لوور اپیډرمس په منځ کې دی په سنټر کې دا کنډکټینګ ټیشو موجود دی.